الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى جميع المؤمنين الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. صدق الله العظيم. د پرین چکیم د یو ملحد و د یو مفتی شمایل ندوی صاحب و د ملحد جاوید اختر د دې په میون شکیمه مناظره شوې ده. ملحد د الله رب العالمین د وجود نه منکر ده او مفتی دا خبره او تثبیتي چې الله رب العالمین موجود ده و دا په داسې شان باندې دای ثابتوي چې چونکې د خلق نقلیات نه مانی، نقلی دلیل نه مانی، قرآن او حدیث نه مانی، نو په خپل عقلی دلیل سره ثابتوي و دای له جواب کوي او ټول دنیا ته د پیغام رسیږي چې مسلمان چې کیم د خپل کیم دلیل یې ثابت وشل د الله رب العالمین وجود دغه ثابت ک او ټول دنیا ش الحمدلله نن د فخر د وجنه د مفتی صاحب شمایل ندوی صاحب د وجنه نن مسلمان په دې باندې فخر کوي. و دا حقیقت دا ده چې په هر دور ش الله رب العالمین دغه خلق د پردسه افراد و داسې رجال پیدا کړي دي چې دغه خلق ته جوابونه ورکوي. قرآن مجید ش الله رب العالمین د انبیاء کرام تذکرہ کوي. قالت رسولهم ویل دی تخپل انبیاء کرام دغه قوم خلق ته افی الله ایا د الله په باره شه شک کنتو سے شک کوي فاتر السماوات والارض اغه ذات چې پیدا کوین کا د اسمانونو د مځکه ده. نو د اسمانونو د مځکه تخلیق پیدا کوین کا ذات هغه الله رب العالمین د کائنات چلوین کا د الله رب العالمین دا و دا خل چې کیم دي د دښینه منکر دي ملحدین ونن په مسلمان شاده سي خلتي چې دغه خلک نه متاثر دي و دې طرف ته دی دریمه کني حقیقت دادا چې مسلمان سره کیم اتھنټیک علوم دي نو دا علوم د بل چا سره نشته او کیم دلایل دي د دلایل د بل چا سره نشته دي خو چونکې مسلمان یو داسې ذهنیت جوړ شو ده چې همیشه دی پر د غیر خلک نه دی متاثر کیږي خو د دې خلک نه متاثر کېدل نه دی پچار لکه سرنګ پرین دا مفتی صاحب پکیم بهترین انداز باندې د جوابینه ور کړل او دای له جواب کو دنیا ته د خبره ثابت شوه چې د سره جواب نشته د ملحد سره او د مفتی صاحب سره چې کیم جوابینه دي کیم دلیل دي ځکه چې همیشه دی پر د دې خلک طریقې کار دا غي چې تو باندې داسې کوېسچن وکي داسې سوالات وکي چې هغه د دې سره ریلیټډ نه د دې سره تعلق نه وي بلکې یو طرف ته بل طرف ته تو بیاي به د هغه د وجنه هغه خپل موضوع ته دای هټاو کی او بیا د نه بعد دی وی چې بس مسدته شکست میلاو شو او میجا جیت کړله. خو مفتی سے پکیم حاضر دماغی سره د جوابینه ورکای و دای چې پکیم طرف باندې سي دای هغه خپل ټاپک ته چې کیم دا هغه دای سکتا او په ډیر بهترین انداز باندې جوابینه ورکړي دي او دای له جواب کړه ده. نو دا صرف دا دی واقعیا نه دو په دینه مخشد ملحدین وی و دغه خلک د پرا د امام ابو حنیفه رحمه الله په شان باندې د خلک وی په یو مقابل د یو ملحد دی د هری سره د امام ابو حنیفه رحمه الله مناظره شله و مناظره چې د چا سره وا د هغه په میون شه دریوب ده نو په هغه باندې پرې کېدل وی چې کیم ټیم مقرر شو ده د مناظره د پرا نو په ایک ټیم نه امام سیب لیټ لړو خلک نوستي چې اسوي د مسلمان امام اردریمی واغه مقابله کوي او ایک طرف ته ملحد چې کیم دا غانوستا چې کله د ټیم نه لیټ لړ خل جمع شوې دي په انتظار باندې دي نو ملحد اول اعتراض داو چې ګورت میجو تاسو کیم ټیم مقرر شو د خپل ټیم او خپل واغ باندې ترونه غللې نو د تاسو یو خبره نشته ودامي نشته. امام ابو حنیفه رحمه الله دته د عقل په لحاظ سره شکست ور کول دي پر په قصدن د لیټ تلو ورته وی چې سیب ادا سو چې خپل ټیم باندې روان شوای خو په لیارې شي چونکې ته پته ده چې دریوب دا نو دغه کشتی په انتظار خو کشتی نرتلله بیا د سوشل چازو کاونه او هغه نړنګ شله او هغه کټ شله او دړې شله او دغه نه کشتی جوړ شله به هغه کشتی په ذریعہ سره زروغله اغداهری چې ورته د خبره اور ودله چې ګوره امام صاحب ته کسا سمرا جیبا خبره کوي چې ونه پخپله باندې کټ کیږي او بیا دغه نه بعدونه نه پخپله باندې دړې جوړیږي او بیا دنه کشتی جوړیږي نه د پر خو سیک جوړاوین کوي د
ونه سیک کټ کوین کوي د دغه ونه نه دړې جوړوین کا سیک وي نو خامخا دا غوړي سیک جوړوین کا غوړي نو امام صاحب په خپل توسه په دې باندې سوچو کیه چې د سمرا غلطه خبره دو نو امام صاحب ورته ویلا په دغه ځای شي شکاس د تاویر کا چې لکه یو کشتی د غسه نشي جوړېدل ته دا معنی چې ونه په خپل نشي کټ کېدل دغه نه دړې په خپل نشي جوړېدل یو کشتی نشي جوړېدل بسرنګ د اسمنه او د مزکه د نظام د شپې او د ورځې د نظام د غرینه د حیوانات د مختلف قسمه مخلوقات الله رب العالمین چې پیدا کړی د په خپل پیدا شوې دي دغه سیک پیدا کوین کا نشتا نو په دغه ځای چې امام صاحب دا دلیل وی نو هغه خلک نه هغه دهرینه ور خطو شي د ملحد نه او ټول میدان دا ویل چې امام صاحب دا وګټله نو همیشه د پر په مسلمانې د مسلمانې چې کیم علوم دي د مسلمانې چې کیم تهذیب ده د تهذیب د بل چا نشته د مسلمانې سره چې کیم اتنټیک علوم دي د اتنټیک علوم د بل چا سره نشته دي په حقیقت دا د چې نن مسلمان د خپل علوم نه د لری دی قران او حدیث نه لری دی بدای متاثر شي د خلک نه نو دای په هلیار باندې روان شي او د هغه خلک هغه دته تهذیب اخوند ورکی دیغه هغه علوم اخوند ورکی دیغه ثقافت اخوند ورکی او د الحاد په لیار باندې روان شي هغه وجه دادو چې نن مسلمان د خپل علوم نه غافل دي قران او حدیث نه دی غافل دي صرف دا وی چې قران او حدیث صرف عبادت دي او نه رسند شوی د ټول دلیل په قران حدیث الله رب العالمین مشته شاول دي خو نن خبره داده چې میشو تاسو خپل علوم طرف ته متوجه کېدل پچار دي لکه سرنګ چې تاسو په دې مناظره شولې دله چې الله رب العالمین مسلمان ته سمرا سرخري ورکړه سمرا یو کامیابی الله رب العالمین مسلمان ته ورکړه او دا خو نن تعلیم یافته خلک په دې خبرې شي مبتلا شوی دي چې الحاد طرف ته روان دي په مسلمان شي هغه ملحدین لګیا دي جوړیږي کانی په حقیقت شي چې سوچو کې دا خو یو دیهاتی تا او یو به تعلیمه سړی تا انپړ سړی ته د دښي پته لګیږي د یو دیهاتی نه چې په وخت زمونه شي پښتنه وکړه چې ته الله رب العالمین سرنګ معنی نو یک ډیر بهترین جواب ورک ورته وی چې البعره تدل علی البعیر یو پچا په دې باندې دلیل کوي چې په د غلیار باندې په ځنګل په بیابان شي یو پچا پرتا دو نو سیک داسې نشي ولا چې د غسه را چې دلی دو هر سړی چې په دلیار باندې ایش تیر شو ده نو د پچا چې کړی د ایش کړی دو نو هغه پچا دلیل د په دې باندې چې د ایش په دلیار باندې تیر شو په خپل نه دو شوې و اثر الاقدام على المسير او په لیار باندې چې نشانات جوړ شوی دي د پښې د قدمه د دلالت کوي چې په لیار باندې انسان تلا ده زناور تلا ده نو دا په خپل مخانه دي جوړ شوی او بیا وی چې دای د خپل دلیل بیانای خو ډیر بهترین انداز سره بیانای وی چې والفسماء ذات ابراج باغه اسمون چې د برجول ده والارض ذات فجاج واغم زکا چې اده کوشاد لیارې کښلې لیارې په جوړې شوې دي کیف لا تدلان علی الصانع اللطیف الخبیر دا سرنګ دلالت نه کوي په دغه باندې چې د دې یو خالق شته دا یو خبردار ذات شته دا یو صانع شته دا یو لطیف او خبیر ذات شته دا نو دا سرنګ په دې باندې دلالت نه کوي دا ټول دا د یو ان پړی سړی هغه زمونه شي دلیل دا نو نن دغه علوم سراسره چې میش گمراه کیږي یا میش الحاد طرف تدریمي یا بل چا طرف ته متوجه کیږي وجه دا چې نن میش د خپل اسلام مطالعه اندو کړی د خپل دین مطالعه اندو کړی قران او حدیث نه میش لری شوی کده طرف ته میش متوجه شلی نو ان شاء الله مسلمان نسیک تکړه نشته دي په مسلمان سره دلیل په لحاظ سره مضبوط دلیل چې دا د مسلمان سره لکه سرنګ په دغه میدان شي چې تاسو ولیا چې د سرنګ عقلی دلیل ورته بیان کړو هغه سړی ته په خپل عقلی دلیل شکاس ورکا نو همیشه د پر ان شاء الله مسلمان د شکاس دغه خلک ته ورکوي شي او که مسلمان په خپل علوم باندې په خپل ځون باندې اعتماد وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین